کریم علیہ السلام فرمائل ان اللہ مولایا بیشک اللہ پاک زمونگا مولا دے وانا مولا المؤمنین او زه د مؤمنانو مولایم آقایم وانا اولا بالمؤمنین من انفسهم او زه د مؤمنانو په نفسونو باندې اولایم د هغې د نفسونو مالک یمه. او بیا فرمایي من کنت مولاه فعلی مولا، د چا چې زه مولایم یعنی زه رسول یم، زه چې د مؤمنانو په نفس باندې څنګه اولایم، د مؤمنانو په نفس باندې مالک یم، دغسې زمانه بعد څوک چې ما مالک مني، څوک چې ما سربرا مني، نو هغه به زمانه پس علی مولا مني. علی به په خپل نفس باندې چې د اولا مني. څوک چې ما مولا مني ما نه پس به علی مولا مني، او څوک چې ما مولا نه مني بیا د علیم نه مني. خو نبی کریم علیه السلام فرمایي چې الله پاک زمونږ او ستاسو مولا دی. بیا فرمایي چې زه ستاسو د مؤمنانو مولا یم او زه د مؤمنانو په نفسونو باندې اول حق زه لرم، زه د هغې په نفسونو باندې مالک یم. او بیا فرمایي چې د چا په نفسونو زه مولا یم، د چا په نفسونو زه اولا یم او زه آقا یم، ما نه پس په هغه نفسونو باندې علی مولا دی او علی په هغه نفسونو باندې اولا دی او هغه د خلکو مولا دی. نو دا د مسلم شریف حدیث دی او صحاح سته زمونږ تمام صحاح ستو کې دا حدیث راغلی دی. خو دا زمونږ ځینې دوستان مطلب دې نه چې دی یریږي دا حدیث نه بیانوي یا مطلب عوامو ته نه ښکاره کوي. دا د حضرت علی علیه السلام مقام دی چې نبی کریم علیه السلام کله دنیا نه رخصت کېدو د هغې نه مخکې یو خطبه وفرمایله. خطبه کې وفرمایل چې زه ستاسو مولا یم، الله پاک هم ستاسو مولا دی، او زه چې د چا مولا یم ما نه پس د هغې هغه خلکو علی مولا دی.